ګرانو شاګردانو، زمونږ د نن ورځې د درس موضوع ده د ټیوبولونو او د پښتورګو د انترسیشن ناروغي. ټیوبولو انترسیشن ناروغي د پښتورګو ډېرې مهمه ناروغي دي، خو دا ډېره سخته ده چې موږ د ټیوبولونو او بین الخلالي ناروغي یو له بله بېلې کړو، ځکه د ټیوبولونو نږدې ټولې ناروغۍ انترسیشن هم اخته کوي او دواړه د پښتورګو د پارانکیما نسج د نورو ناروغیو په څېر کې په ثانوي ډول سره هم اخته کېدلی شي. موږ دا ناروغۍ د دوو سرلیکونو لاندې مطالعه کوو. یو پرایمري ټیوبولر ډیزیزز چې دا بیا یا په اسکیمیک اکوټ ټیوبولر نیکروزس ډول او یا په توکسیک اکوټ ټیوبولر نیکروزس ډول سره تظاهر کوي. دویم ګروپ د ټیوبولو انترسټیشیل ناروغي دي چې ټیوبولونه او انترسټیشیم دواړه پکې اخته کیږي. د دې ښه مثالونه انفیکټیو پیلونفرایټس او نن انفیکټیو پیلونفرایټس دي. راځو پرایمري ټیوبولر ناروغیو ته. د پرایمري ټیوبولر ناروغیو ډېر ښه مثال اکوټ ټیوبولر نیکروزس دی یا ATN. ATN د هغه اکوټ رینل فیلر څخه عبارت دی چې سبب یې د ټیوبولونو د اپیتیلیم د حجرو تخریب وي. دا چې دا د اپیتیلیم حجرو تخریب د هر شي له سببه منځته راغلی وي، دا د اکوټ رینل فیلر سبب کیږي چې د ټیوبولونو د حجرو د هارت نیکروزس له سببه منځته راځي. د مورفولوژي له نظره موږ پکې درې اوصاف ګورو. یو دا چې پروکسیمل ټیوبولونه پکې نیکروز کوي، یعنی د پروکسیمل ټیوبولونو د سیګمنټونو نیکروز پکې لیدل کیږي، او بل په دیستلو ټیوبولونو کې پروتینی کاستونه لیدل کیږي، او بلاخره انترسټیشل اوزایما یا بین الخلالي اوزایما هم پکې لیدل کیږي چې د دې هر یو میخانیکیت او فزیوپاتولوژي او پاتوجینیزس موږ تاسو بیل بیل مطالعه کوو. په دغه ځای کې د اکوټ ټیوبولر نیکروزس پاتوجینیزس لیکل شوی دی، خو زه تاسو ته دغه شیما له مخې نه دا درته تشریح کوم چې ښه تاسو ته واضح شي. اکوټ ټیوبولر نیکروزس دوه مهم سببونه لري. یو سبب یې اسکیمیا ده او بل سبب یې توکسین دی، توکسیکی مواد دي، زهري مواد دي. اسکیمیا په ګروپ کې شاک، کرش انجوریز یا تروماتیک ربډومیولیزس، نن تروماتیک ربډومیولیزس او مس میچ بلډ ترانسفیوژن پکې شامل دي، یعنی د وینې د مخالف ګروپ ورکول مریض ته. په توکسیکو سببونو کې عمومي توکسینونه دي، هیوی میټالز دي، درانه فلزات، ځینې درمل دي او ځینې د رادیوګرافۍ لپاره استعمالیدونکي مواد دي. د اسکیمیا له سببه په پښتورګو کې د رینین انجیوتنسین په میخانیکیت سره د پښتورګو د رګونو ارتریولر وازو کانسترکشن منځته راځي. دا وازو کانسترکشن پښتورګو ته د وینې د جریان د کمښت سبب کیږي، په نتیجه کې ګلومیرولونه له کاره ولویږي او د ټیوبولونو اسکیمیا منځته راولي. دا د ټیوبولونو اسکیمیا د ټیوبولر نیکروزس سبب کیږي، خو په توکسیکو سببونو کې خپله د توکسیک مواد یا د توکسینونه چې دي دا مستقیما د ټیوبولونو حجرې تخریبوي او د دې حجرو د نیکروزس سبب کیږي. یعنی په اسکیمیا کې سبب د وینې کم ورتګ او په توکسیمیا کې یا په توکسیک سببونو کې په خپله د دې توکسین له سببه د ټیوبولر نیکروزس. نو خبره مرکزي خبره ټیوبولر نیکروزس شوه. اکوټ ټیوبولر نیکروزس هم د اسکیمیا له سببه منځته راغی او هم د توکسیکو سببونو له جملې نه.
اوس راځو دغه اکوټیبولر نیکروزس څنګه دوام کوي څنګه تعقیبېږي. هغه حجرې چې د دې نیکروزس په نتیجه کې تفلس کړی دی هغه لومین ته غورځېږي، د ټیوبولونو لومین ته ورځي او کاستونه هم تشکیلوي. نو کله چې دغه حجرې لومین ته ورغلې د ټیوبولونو د بندش سبب کېږي، ټیوبولر اوبسترکشن منځته راولي. د ټیوبولر اوبسترکشن له سببه په داخل د ټیوبولونو کې فشار زیاتېږي، انټرا ټیوبولر پریشر لوړېږي. د دې فشار د لوړېدلو له سببه د ټیوبولونو بیسمنټ ممبران تخریبېږي، قاعدوي غشا هم تخریبېږي. حجرې خو تخریبي شوې وي، اوس یې قاعدوي غشا هم تخریبېږي. د قاعدوي غشا د تخریب سره ټیوبولونه شکېږي، رپچر کېږي، ټیوبولر رپچر. د ټیوبولر رپچر په نتیجه کې تاسو وګورئ چې مایعات انترسیشیم ته ورځي، لیکیج اف ټیوبولر فلوید انټو انترسیشیم. کله چې انترسیشیم ته مایع زیاته شوه نو دلته انترسیشل اډیما منځته راځي او انترسیشل اډیما د دې سبب کېږي چې د انترسیشیم د ساحې فشار لوړ شي. د انترسیشیم د فشار د زیاتوالي سره التهابي عکس العمل هم منځته راځي، ځکه دلته نسجي تخریب دی او د نسجي تخریب په مقابل کې التهابي عکس العمل یوه طبیعي پروسه ده. نو دغه د التهابي عکس العمل منځته راتګ هم د دې سبب کېږي چې ټیوبولونه او انترسیشیم کې چې کوم رګونه دي دغه رګونه تر فشار لاندې راشي، یعنی نور هم رګونه هغه وسلز چې دي هغه تر فشار لاندې راځي او ټیوبولونه هم تر فشار لاندې ځي. په نتیجه کې ټیوبولر نیکروزس نور هم شدیدېږي. د ټیوبولر نیکروزس شدت همدغسې دغه معیوبه سایکل منځته راولي چې ورو که چېرې تداوي نه شي نو بالاخره د نور هم پرمغزي او حتی د مرګ سبب کېږي. دا ټیوبولر نیکروزس چې منځته راغی د دې ټیوبولر نیکروزس له سببه جي اف آر راکمیږي، ګلومرولر فلټریشن ریټ، ځکه ټیوبولونه نیکروز کړی، ټیوبولونه بند شوي دي او بالاخره د جي اف آر د کمیدلو له سببه اولیګوریا یا د ادرار بندش منځته راځي. د اسکیمیک ټیوبولر نیکروزس مایکروسکوپیکه منظره تاسو دلته وګورئ. په دې منظره کې تاسو ګورئ چې د نفرون په اوږدو کې محرقي نیکروزس هم په پروکسیمل ډکټ او هم په ډیسټل کولکټینګ ډکټونو کې لیدل کېږي. اغېزمن شوي ټیوبولونه لومینې پراخه شوي او هیالیني کاستونه تاسو ګورئ او حتی هم پیګمنټډ کاستونه هم لیدل کېږي، یعنې د خونریزۍ له سببه، ځکه رګونه شکېدلي دي خونریزي منځته راغلی، د خونریزۍ له سببه هم دا کاستونه تاسو پکې ګورئ. د توکسیک اکوټیبولر نیکروزس مایکروسکوپیکه منظره یو څه غوندې تفاوت لري. دلته آفات عمدتاً په پروکسیمل ټیوبولر په ټیوبولونو کې پروکسیمل کانولوټیډ ټیوبولونو کې په منتشر ډول سره وي او نیکروزي حجرې لومین ته ورځي، لومین ته ورداخلې شوي دي او همدغسې کومې حجرې چې لومین ته داخلې شوي دي دا حجرو کې د کلسیم رسوبات لیدل کېږي، یعنې ډستروفیک کلسیفیکیشن پکې هم لیدل کېږي. هماغسې کاستونه چې هلته لیدل کېدل دلته هم کاستونه د حجرو د تفلس له سببه کاستونه هم پکې لیدل کېږي. نو ګرانولر کاست پکې لیدل کېږي، ډستروفیک کلسیفیکیشن پکې لیدل کېږي، خو عموماً بیسمنټ ممبران پکې سالمه ده. راځو د اسکیمیک ټیوبولر نیکروزس یو ډیر عام سبب ته چې په دغه شیما کې اغیزه په پښتورګو باندې ښه څرګندېږي. دا سبب له شاک نه عبارت دی. شاک خو موږ تاسو ویلو چې د دوراني بې کفایتۍ یو حالت دی، ناکافي نسجي پرفیوژن پکې موجود وي. په شاک کې د وینې فشار راټیټېږي، هایپوټنشن. دغه هایپوټنشن د دې سبب کېږي چې د بدن ځینو غړو ته د وینې د جریان کمیدل منځته راولي، ځکه وینه بدن کوشش کوي چې وینه دماغ
او زړه ته ورسي. نو د دې دپاره چې وینه په کافي اندازه زړه او دماغ ته ورسیږي، په سیستمیک دوران کې داسې بدلونونه راځي چې ځینې غړو ته د وینې د رسولو یعنې وینه کم رسیږي. په دې حالت کې یو ریفلکس وازو کانسترکشن منځته راځي چې پښتورګي ته، پوستکي ته، کولمو ته او نورو غیر حیاتي اعضاو ته د وینې د جریان د کمېدو سبب کیږي. په نتیجه کې په پښتورګو کې چې کوم بدلون لیدل کېږي، ګورې د پښتورګو بدلون دی. د پښتورګو د وینې د جریان د کمېدلو له سببه رینل بلډ فلو، د رینل بلډ فلو د کمېدلو له سببه په پښتورګو کې ځینې بدلونونه لیدل کېږي. که چیرې د وینې جریان خفیف او یا کم دوامه وي، یعنې وینه ورته رسیږي خو په کمه اندازه کمه شوي او دوام یې کمي، نو په دې حالت کې تاسې وګورئ چې جی اف آر راکمیږي او د ټیوبولونو نه د اوبو جذب زیاتیږي. د دې دواړو عملیو په نتیجه کې اولیګیوریا منځته راځي. که چیرې د وینې فشار بیرته اعاده شو د تداوی په نتیجه کې، نو دا حالت ریورسیبل دی، کوم زیات بدلون پکې نه لیدل کېږي. خو که چیرې آفت دوامداره وي، یعنې د وینې د جریان کمښت پښتورګو ته دوامداره وي، نو د پښتورګو اسکیمیا منځته راځي. د پښتورګو د اسکیمیا په نتیجه کې اکوټ ټیوبولر نیکروزس لکه په مخکینی شکل کې چې ولید دا منځته راځي، او په مریض کې اولیګیوریا منځته راځي. دا ناروغان هم که چیرې تداوي شي، نو په یو دوه هفتو کې ټیوبولونه بیرته ریجنریشن کوي او دا مریض هم بیرته بچیږي او رغیږي. خو که چیرې د پښتورګو اسکیمیا، د پښتورګو د وینې جریان ډیر کم شوی، سیویر وي، شدید وي، او د پښتورګو اسکیمیا په دوامداره توګه سره موجوده وي، نو بیا اکوټ کورتیکل نیکروزس منځته راځي. اکوټ کورتیکل نیکروزس چې هم ټیوبولونه اخته کوي او هم ګلومیرولونه اخته کوي. په دې ځای کې خالص اکوټ ټیوبولر نیکروزس و، مګر په دې حالت کې چې اکوټ کورتیکل نیکروزس دی، یعنی دا چې هم ټیوبولونه اخته شوي او هم ګلومیرولونه، دا ناروغان هم اولیګیوریا او یا حتی انیوریا لري. خو دا ناروغان قابل د ارجاع نه دي، دا نه تداوي کېږي، ځکه هم ګلومیرول د منځه تللی او هم ټیوبول د منځه تللی چې د ریجنریشن دپاره هېڅ شی نه دی پاتې شوي. راځو بدلونونه په ادرار کې ګورو. په خفیف حالت کې د ادرار حجم راکمیږي او غلظت یې زیاتیږي. په متوسط حالت کې چې دوامداره حالت دی، په دې کې د ادرار حجم راکمیږي مګر ایزوتونیک وي، د یوریا مقدار هم پکې راکمیږي، د سودیم مقدار هم پکې راکمیږي، خو پروتین یوریا ورسره ملګري. په شدید حالت کې چې اکوټ کورتیکل نیکروزس ده، د ادرار حجم ډیر راکم شوی، ایزوتونیک حالت لري، د یوریا سویه پکې ډیره کمه ده، د سودیم سویه هم پکې کمه ده، پروتین یوریا پکې لیدل کېږي او هیماچوریا هم ورسره ملګری شوی. په وینه کې کوم بدلون لیدل کېږي؟ په خفیف حالت کې د وینې یوریا یو اندازه لوړیږي، چې همدغه حالت ته موږ تاسو پری رینل یوریمیا ویلې وه. او بل په متوسط حالت کې د یوریا اندازه نوره هم لوړیږي، او که چیرې مریض شدیدې مرحلې ته تللی، نو د یوریا مقدار په وینه کې فوق العاده زیات لوړیږي. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بله درسه پورې تاسو په خدای سپارم. مننه.